सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हंस डूबियमा दगम पदरिया गुंदी बीती गियमा कुटलेनो या माली दे छिदा लिंदे दरु सुराख के स्ता दरुजो पलिंदो यमा विश्तले रहमान बाबा په دې یو شعر باندې مو پوه کوم توجه وکړئ تاسو خو دا لینده لیدلی ده که نه دا روزو په شان وي یا روزې لیندې په شان وي دا خلک چې غشي پې ولي رحمان بابا نبی علیه الصلاة والسلام روزو مبارکو ته لیندو سره تشبیه ورکړې ده توجه غواړم فرمایي چې څنګه دا لینده غشی غزاری که نه او نښه پې ویشتی شي فرمایي ای د الله قدردان نبی چې کله ما دا خپل نظر تر اوچت کړلو او تا دا خپل نورانی مخ نه رخسار لرې کړو نو والله صرف د تا د روزو ته کتلو سره داسې غشي ما ته راغوزار کړه او رحمان په دې سینې باندې ولګېدو چې یا رسول الله د ستا دا غشي ټول زما په دې سینه کې نښتې دي څه وایي یا ما لیدې چې د لیندې د روزو راخ کې ستا د روزو پلندو یا موشتلینو نو هر چی واوڑی پا بلادتو رسولفو بیاتر کورا اغن در سیدلے چی مطلبا دیتا یارین و دل بارا نو در رحمان سترگ دی ولنا گنڈلے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا سرور زیبا دے سرور زیبا دے مال او سر میں تے قربان دے واہ واہ سمر خائستان تاندے واہ واہ سمر خائستان کله چې قیامت ورځ وي الله محبوب فرمایي زه به فرمایي په جنتي براق باندې ناست یم او میدان محشر ته به راځم او تور څادر به مې په اوږو باندې پروت وي الله اکبر اعلان به وشي وای ای خلکو ویښ شئ د ټولو انبیاو سردار د ټولو انبیاو سردار میدان محشر ته را روان دی دا ټول د حضور المسیح به ولاړو مونږ به پکې ولاړو انشاءالله نو مونږ به دا اوازي واه واه څومره ښایسته نبي سلطان دی واه واه وی سرور زیبا دی والله سرور زیبا دی مالا و سر میں تے قربان دے واہ واہ څومره دے واہ واہ سمرا خائستان مور بی بی ستن پسے یوش پگر زیدالا پاک رسول مسکے شلو ستن وزالے دالا ہاں پاک رسول مسکے شلو ستن وزالے دالا
حدیث شریف ته د ټولو مؤمنینو مور حضرت بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای یوه شپه لګیاومه نبی علیه السلام یو کمیس مبارک مې جوړولو ستن مې په لاس کې و ډیوه مې بالا کړې وه په دې کې د هوا یوه جټکه راغه ډیوه را پرېوته مړه شوه توجه مو شته ټولو توجه دی خلاص اوچت کې چا توجه نه وي توجه نشته که نه توجه ویا نو تاسو به دا حلو توجه مو نشته ګورئ ما زه په تبې کې ما توجه شته او تاسو تبه نشته او توجه مو نشته توجه فرمایي وی لګیاو په دې کې د هوا جټکه راغه ډیوه پرېوته ډیوه مړه شوه ما له لاس نه ستن پرېوته شور مه کوئ ستن پرېوته په حیران او پریشانه شومه فرمایي په دې کې څه ګورم چې الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم کمرې ته د کمرې ته رادننه شو او نبی علیه الصلاة والسلام مسکی شو وی خندل چې وی خندل فرمای الله په ذات مې د قسم وي محبوب خندا سره له غاښو مبارکو نه داسې رڼا راووتله چې په ځمکه باندې ورکه شوې ستن الله ماته پکې را پیدا کړه زما نبی خدا سے شان دی اوس یې په مینه را سره وایم ها مور بیبي ستن پسې یوه شپه ګرځېدله ها مور بیبي ستن پسې یوه شپه ګرځېدله پاک رسول مسکې شولو ستن وځلېدله ها پاک رسول مسکې شولو ستن وځلېدله نو پړک شوی پڑک شوی وارنا شوا بی بی وین مردا اسمان دے واہ واہ سمرخا اسنا نبی سلطان دے واہ اسنا نبی سلطان دے سرور زیبا دے واللہ سرور مالو سر میں تے قربان دے واہ واہ سمرخا نبی سلطان دے واہ واہ او خاصو چی یوسف ولیدو خپل ګوتې کړې کلاما دا کایلی دلو زما خسته جانان الله دا کایلی دلو زما خسته جانان قرآنی واقعہ دے سورہ یوسف 12 سپارہ زلیخے متعلق پا مصر کے اشراف مصر خزو خبر مشہور کړه چې ګوره د وزیر خزه دی او دا یو خپل غلام پسې منډې وهي محبت ورسره کوي زلیخې ته چې دا خبر راورسېده ډېره زیاته خفه شوه توجه مو شته ما طرف توجه ډېره زیاته خفه شوه د ټولو ښځو ته یې دعوت وکړی څلوېښت ښځې مې تفسیر لیکلي څلوېښت د اشراف مصر څلوېښت ښځې دا ټولې راوغوښتې تکیانې ورته واچولې میوې مخې ته کېښوې لاسو کې چوړکۍ ورکړې او یو سیب یې ورکړو وایي دا به هله کټ کوئ چې کله زما یوسف تاسو باندې تشریف راوړي یوسف منه کېږي ښکلی ما عزتمندو د الله ښایسته نبی حضرت یوسف علیه السلام ته شاهي لباس ورواغوستلو اسې هم ښایسته و لباس سره انسان نور هم ښایسته شي ما عزتمندو دلته زلیخې آواز وکړه چې اوس پې باندې راشه به څنګه منظر و چې الله پاک نبی حضرت یوسف علیه السلام پې باندې رادن نشو قرآن وای ښځو بې تحاشه له خولې نه راووت دا مونږ ته انسان بشر نه ښکاري دا چېرته مونږ ته فرشته ښکاري لږ خو سوچ وکړه تصور وکړه منظر و هغه راوله ذهن کې او سیبونه یې لاسو کې نیولې و سیبو ته خیال نه و سیبو په ځای خپلې ګوتې کټ کړې قرآن آیت ته نس دی په دې باندې چېرته د عام ملا خبر نه دی عام کتاب خبر نه دی قرآن خبر دی ګوتې کټ کړې دومره د یوسف په حسن کې مشغولې شوې ما عزتمندو بیبي عائشہ فرمائی دا خو مصر ښځې وې لوامی زلیخا رأینا حبیبناه لأثرنا بقطع القلوب علی الید فرمائی د مصر ښځو یوسف وکتلو ګوتې کټ کړې خدای ذات قسم کما د مدینې سردار لیدلی ګوتې څه دي خپل زړونه بیا کټ کړي وو
حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان حرم. بلال تا چاہوے چت دغا پخلے دے مصطفیٰ نم دے بس بار بار مصطفیٰ وائے او بار بار احد احد وائے ولی دن خلاصوی ولی دن آزادوی. بلال وی تاسو نہ پوئے گے اے امیہ تا نہ پوئے گے تا تا پتہ نشتا کلا چا سڑائے خاورین منگے اخلی لوخ اخلی نو ٹک ورکی ٹک ورکوی چیک کوی چا کم یو نخ آواز رازی نو پوشی چا دا پو اور زیاد پوک شوئے دے دا بزر نماتی گی. بلال ایمان اللہ و اللہ رسول چیک کوی چا پمینہ کے پوک دے کنا دے پوک شوئے پمینہ کے پوک دے کنا دے پوک شوئے. ہاں مشکات شریف حدیث تے حضور فرمائی پل سرات باندے بزولانے مخبل امتیانو تب اللہ سور قوما جنت دروازے جہنم دروازے خواطب اولان چو امتی میں راضی واپس قوم ہے. فرمائی میزان خواطب اولان چو امتی میں عمل کمیگی عمل بے ورزیاتا ہوں. فرمائی حوض کوثر باندے باولانے ما چو امتیان میں تکی راضی اوبا باور قوم. فرمائی ولا فخر علیہ خوزا پدے باندے فخر نکو. مولا لکاری رحمت اللہ علیہ پمشکات کے فرمائی حضور بار بار ولی فرمائی ولا فخر علیہ ولا فخر علیہ ما تا پدے خبر فخر نشتا اللہ کی دا خدا فخر خبر دے تر دے پورے چا فرمائی حضرت آدم علیہ السلام نوالا تر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے حضرت یوسف علیہ السلام ہم دا ٹول بزما جنڈے لاندے ولاڑی. سبحان اللہ خمنوے فرمائی دا ٹول بما جنڈے لاندے ولاڑی ولا فخر علیہ خوزب دے خبر فخر نکو. مولا لکاری مشکات شرع مرقات و دے کے دے فرمائی دا نبی علیہ السلام بار بار ولی فرمائی ولا فخر علیہ ما تا پا دے خبر فخر نشتا اللہ کی دا خدا فخر خبر دے. مونگا سڑی تو ہوا یارا تا فخر کول پکار دی زوی دے امتحان کے فرسٹ پوزیشن واخستو یارا پا الیکشن کے تو 1 نمبر آگے تا فخر کول پکار دی. مولا لکاری رحمت اللہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی ز فخر نکو وہی پدے کی اشارہ سدے فرمائی پدے کی اشارہ دا دے چا فخر ما تا ندی کول پکار فخر او خلق تا کول پکار دی چا زما جنڈے لاندے اللہ ادرولے دے. ہاں خوصو چی یوسف ولی دو خپلے گو ٹکڑے کلاما دا کئیلی دلوے ما خیستا جانانا وی وی دا کئیلی دلوے مدینے خیستا جانانا نسڑو نبے پریکڑی وا سڑو نبے پریکڑی وا آقا میں دمرا شان دے واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے. سرور زیباد واللہ سرور زیباد واللہ سرور زیباد مال او سر میں تے قربان دے واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے واہ واہ لگیا زیم او ستڑی تاسو ہے ستڑی ہے کہ نہیں ستڑی خچ سوک ستڑی و غلاس چت گئے دا اگو رو سم شتاپ کے خلق جزاک اللہ دیر ٹیم نالما یو سو خبر قوما خوخی خبر قوما خوگی خبر در تکوم دے خپلو دل و دماغ کے دے زڑو گل دستا کے زیور کے انشاءاللہ دیر خوان بو کی. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ والتابعین نہجا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقال تعالی فی شان حبیبی و محبوبی مخبرا وامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف امینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما عزت مندو چونکہ تاسو ویچ مونگا دو خوشحالانی دی خوی و خوشحالی زدر تخیمہ تاسو کے سیدان سوکتی دا اللہ سوچت کے لگ چما تا پتہ ہو لکھ چلگ مزلو خوشحالا سی ماشاءاللہ 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 خدایا پا آخرت کے مدو خلق و سر را پاس رہے ننی و بلا خوشحالی دے
خو تاسو نه خبر د تاسو نیکه نن سویمه روژه وه 15 د تاسو نیکه مبارک حضرت امام حسن مجتبی په دې 15 روژې پیدا شوی دی خو ټول نسبتونه دی خوا دي که نه امام حسن مجتبی اعلی حضرت فرمائی ایک ہے سینے تک مشابہ ایک ہے سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا فرمائی امام حسن نبی علیہ السلام ویختو مبارک نراوالا امام حسن ویختو نوالا فرمائی تر دے نامے پورے کہ حسن لاست بدے قتل تابو ویدہ دا مصطفیٰ لاستے کدے حسن مختب دے قتل تابو ویچ دا خدا مصطفیٰ مخت سبحان اللہ سل نکاحونا اکڑی دی سل نکاحونا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا کفے پر کسو کے چگے وحلے اے خزو حسن سر نکاح مکہ ویدہ طلاق غورزوی او دے باوجودہ با خزو نکاح و سر کولو سل نکاحونا اکڑی دی پا 52 سال عمر کے سل نکاحونا اکڑی دی ولے اکڑی دی خزے با ولے پسے رات لے دے پارا چمونگ تا دا مصطفیٰ نسبت ملاوشی چمونگ تا دا حضور نسبت ملاوشی خیر دے بے دے مونگ جدا شو خو صرف چا حسن پا نکاح کی یوزل راشو اعلی حضرت فرمائی ایک ہے سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا فرمائی چھے بے بدے خپونو کانو نراواخلا تر دے سینے پورے بدے قتل امام حسین تا بے بتاوے چھے دا خو مصطفیٰ روان دے او تاسو دا غوی خلق اولادی نو نه غټه خوشحالي چې دی که نه دا روډونه او دا ارس دا به کېږي دا دې په دې لارو باندې ډېرو خلکو ګیرې سپینې شوې دا به کېږي غټه خوشحالي دا ده نن چې نن امام حسن مجتبی په دې ورځې پیدا شوی دی نبی علیه السلام فرمایي د هر چا ګلونه وي او فرمایي زما ګلونه چې دي دا بیا جنتي ګلونه دي څوک دی یو امام حسن دی یو امام حسین دی تاسو سیدان لخپل شان لخپل مقام لخپل عظمت نه څه خبر یو حضور فرمائی پورس دا قیامت پا ټول نسبونه ختم سی ټول رشتہ داریاں با ختم شي ہر سب ختم شي الا نسبی فرمائی خما نسب باقی وی پورس دا محشر با اول زد خپل المسو شفاعت کوما سبحان اول بزخپل المسو شفاعت کوما او اعلی حضرت خو فتاوی رضویہ شریف کے یو دا سے حدیث راوڑا دے چه قدر تا بیان میں کڑو کنا تاسو با ذہن ہم دا خبر ناخلے اعلی حضرت فرمائی چه سید سڑائے با جہنم تا ندن نکی گئی او دے اخبرا نا فرمائی حدیث پہ راوڑی وہ حدیثونے راوڑی دی فرمائی چه سید سڑائے با جہنم تا ندن نکی گئی چه یوزل سید وی آل رسول یاد ہو ساتے علم حاصلے گی دولت حاصلے گی شہرت حاصلے گی وزیر اعظم بشے وزیر اعلیٰ بشے خوچ نہ ملاوی گی سیدی نہ ملاوی گی وسو گورا مونگ تا خلق سنگ القابات را کہ شیخ القرآن والحدیث فلانا ہے خو سید را سر ویلے شی او کچا ہوئے یا ما ہوئے چیز سید یم مسلم شریف حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی کبھی عالم والی نوی کا تقی والی نوی کا پریزگار والی نوی چھ نسب بدل کی فرمائی دا جہنمی دے فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ دا سڑای دے خپل ځان دے پر ځای په دوزخ کې وګوري مسلم شریف حدیث دی هر سماته ویلې کېږي خو سید نشي راته ویلې ولی چې نسب نشي بدلولی وینه د حضور وینې سره نشي برابرولی نو تاسو ته الله یو داسې مقام درکړی دی الله دې د حضور په نقش قدم باندې تاسو مونږ ټول روان کړي ما عزتمندو قرآن چې دی که نه خولې بدلیږي جلدونه بدلیږي وخت بدلیږي خو قرآن هغه قرآن دی او قرآن یو داسې کلام دی چې ابن ماجه شریف حدیث دی حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوش پا قرآن تلاوت کولو ما طرف توجہ کے یو سو خبریں کو میں بندو قرآن تلاوت کولو سگوری چا اسی دے کلا مخ کی خپی وحی پزمکا کلا رستو خپی وحی پزمکا یو ٹکائے لگا ولی تا ہم حیران دے چا دا اس دا سکے آخر پسی راؤ تو سگوری حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول پر سر باندے ایوے گنبت شانتے گنبت دے اولیغی نور رنا رخ کتا شوے دا دے دپ سر باندے دے فرمائی ما تلاوت بند کرو اغا ما والاس چو اغا خپو ٹکا بند کرا
فرمای بیا مې تلاوت شروع کړو، بیا اسخپو ټکا شروع کړه. فرمای چې بیا مې بند کړو، بیا هم اسخپو ټکا بند کړه. بیا مې تلاوت شروع کړو، دریم ځل اس بیا غو شروع کړو. مې داسې نه چې ماشوم بچای مې خپو لاندې نه کی، تلاوت مې بند کړو. خو هغه نورانی گنبد کم رڼا او کم نور تیرا ودیدو آزما په سرو. فرمای سحر میں حضور په بارگاہ باندې دا مسله وړاندې کړه چې قربان نن خو ما تلاوت کولو او دغه سه معامله وشوه. الله اکبر. وے اللہ محبوب راتو فرمائل اے اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ تاچ تلاوت کولو رب کریم قرآن تلاوت تے پارا آسمان نا فرشتے را لے گلے وے دا خطاو قتلے پا خدای میں دے قسم ہوئی کتا سہارا پوری تلاوت کولو کل دا مدینے خلق بدا فرشتے لی دلے وے. دا حدیث شریف نہ دا خبر ثابت شو چ قرآن تلاوت کی گی التا آسمانی فرشتے رازی خلق تے نہ راضی نہ دے راضی زما مال با اللہ تقبل نہیں زبا اللہ تقبل نہیں خو اللہ خپل پاک فرشتے را لے گی قرآن تلاوت چکی گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وہ سوک چے دے قرآن یو آیت اوئی یو آیت سمرا یو آیت چے اوئی فرمائی دے عرش لان دے چے صدی کا دمرا سوک خیرات کی دے دمرا ثواب نشت چے دے یو آیت دمرا ثواب دے فضیلت دمرا فضیلت دے دمرا فضیلت دے. اللہ کلام دا سے کلام دے چو حضور فرمائی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا اے علی نزدے یو دا سے وقت روان دے چپ کل جہان با فتنہ خورش کل جہان با پازمائش کی گرش. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربان دے فتنے نا لدے فساد نا لدے شر نا بسنگ زان بچ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرمائی ولی اے علی تا تا پتہ نشتا چھ قرآن دے اللہ کلام دے کمو خلقو چھ قرآن سر ربط قائم کرلو کمو خلقو چھ قرآن ونی سلو داب اللہ رب کریم لدے فتنوں نہ بچو محفوظ کی کمو خلقو چھ قرآن سر نسبت راوڑو. بلدیس کے رازی حضور فرمائی دا قرآن چھ دے اللہ او اللہ مخلوق ترمیز یو پڑی وی رسائی پشان دے. فرمائی مخلوق کی چاہ دے طرف نہ ونی سلو بل طرف نہ رب کریم نہیں ولائے دے بس دا سڑائے پا جہان کے غورا سڑائے دے. بلد اس کے راضی محبوب فرمائی ما امت پا اس کلن گمراہ کی گی چتر سو پورے زما امت قرآن مضبوط نہیں ولائے. اے زما رونو سیدانو تاسو دا نیکو خلق اولاد خصوصاً دا پیر بابا اولاد دا نیکانو اولاد نیکانو قرآن سرسنگی نسبتو دیتا او زما خوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا دے رمضان کی چیوزل رمضان شریف شروع شو بی بی آمینہ فرمائی چرتا بی بی عائشہ فرمائی چرتا نبی علیہ السلام بیا بسترے تخپل املان راوڑا دولا میں اشپا پہ عبادت تیرا ولا. ہاں ہاں زما امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ با پدے رمضان کے 61 قرآن پاک ختم نہ کول یو بے ورزی کولو یو بے شپے کولو او یو بے پورا میاشت تراو کی کولو. ما عزت بندو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مکہ مکرمہ کے چنوائے دا اسلام اعلانو شو دا پکور کے یو مسجد بیت جوڑ کراؤ پا اغے کے بدائنا سو 24 گھنٹے بے پا جڑا سر دا قرآن تلاوت کولو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید نا علاوہ بلا مشغلن ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زورا سر قرآن ویلو وی دے پارا چو منافقین زلطا زور پہ باندے ورشی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستاسو نکم مبارک تا اللہ دا شان ورکڑاو چھے دے اس پا یو زن کے بے اخبک ایک خدای دے دا کرامت ہو او بل زن کے بے اخبک دا ولا بے بدا اللہ کلام ختم کڑاو. دا سے خلق حضرت خواجہ بہاؤدین ملتانی رحمت اللہ علیہ یو ورځ په مجلس کې ناسو وای خلکو تاسو کې داسې څوک شته دی نه چې ما ته په 2 رکعاتو کې قرآن وای. خلکو سرونه ښکته کړو په خپله باندې ودرېدلو په 1 رکعت کې
په یو رکعت کې حضرت سلطان باهو رحمت الله علیه پورا قرآن وی او سلور سپارې نورې ورپسې وی سبحان الله، او په دویم رکعت کې کل هو پسې وی بے سلام وګرځو دای زمونږ اولیاء او شانو قرآن سره مینا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر نن مونږ اولادونه لګولې دي دنیا پسې نن مونږ اولادونه لګولې دي تعلیم پسې تراته وایا دومره تعلیم یافته کسان بناسي 15 پاڼې د یو کتاب د انګلیش ماته وایي دلته او د ماشومانو ګلانو ته وګوره پورا دیش سپارې تاسو ته قرآن وی که نه وی الله فرمایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر مونږ دا قرآن یاد دې پاره آسان وګرځولو په تاسو کې داسې څوک شته چې دیانو کې د قرآن ته د قرآن ته دیانو کې د قرآن کې الله څه بیان کړی دي دا قرآن ته څه وایي بس مونږ خو صرف برکت ته پاره په قرآن په کور کې ښودی دی یا په رمضان کې تلاوت وکړه نه تراشه قرآن کې خو لږ غور وکړه الله رب کریم تا ته په قرآن کې څه شیز بیان نه دی کړی څه شیز بیان نه کړی صرف د مونځ احکام نه دي پکې صرف د روزې احکام نه دي پکې نه قرآن جامع کتاب دی او الله رب کریم دا هر شیز په دکې بیان فرمایله ته څنګه مولوي صاحب توجه غواړم په امریکا کې یو ډاکټر و هغه یو مسلمان سره یارانه وه انګریز هم ریسرچ کوي مونږ کتابونه ګوري مونږ هغه ګوري هغه وی چې دا مسلمان ماته وایي چې زمونږ په کتاب کې هر شیز شته دی نن زمونږ هسپتال ته یو کیس راغی ملګري ته ووی کیس داسې توجه مو شته د قرآن غور متعلق درته وایم چې الله په ده کې څنګه باریکي ښودي دي خو چې موږ مسلمان نږدې نه ورته راځي ما عزتمندو وایي ته وایي چې زمونږ په قرآن کې هر څه شته زمونږ هسپتال ته نن ښځې راغې دواړو ډیلیوري کیس و یوې بچی وشو بلې بچی وشوه نرسونه بدل شول میندې بېهوشه دي دا پته نه لګي چې الګ د کمې ښځې دی جنۍ د کمې ښځې دی تا قرآن دې متعلق څه وایي قرآن څه وایي چې الګ مور کمه دی جنۍ مور کمه دی تا په قرآن کې وایي دا شته یاره زه خو نه خبر خو زه خپل مولوي صاحب نه تپوس وکړم راغی خپل مولوي صاحب پسې یاره جی فلاني هسپتال کې داسې دوه ښځې بېهوشه وې اولاد یې پیدا شو نرسونه بدل شو اوس دا پته نه لګي چې الک مور کمه دی او جنۍ مور کمه دی مونږ قرآن دې متعلق څه وایي اوس دا هم په قرآن کې شته خو دې پاره علم پکار دی دې پاره عقل پکار دی الله فرمایي هل من مدکر څوک شته چې په دې قرآن کې غور وکړي او بار بار فرمایي فاعتبروا یا اولی الالباب غور کوئ ای عقل خاوندانو په قرآن کې ما عزتمندو چې عالم دی دا خبر وکړه هغه ورته وخندل خو دا خو ډېره اسانه مسله دی قرآن کې د دې ذکر شته دی وای چیرته دی وای مور او پلار نه چې څه میلاویږي اولاد ته دې ته څه وایي وراثت وایي څه ورته وایي وراثت نو نر ته دوه حصې میلاویږي او ښځې ته یوه حصه میلاویږي قرآن دا تقسیم بیان کړی دی تاسو وګورئ چې کومې زنانه پی ټینګې وي پی یې زیاتې وي دا به د الک مور وي او چې کومې زنانه پی کمې وي او نری وي دا به د جنۍ مور وي او دوی خدا خبر ومنله خو چې کله بیا ساینسي تحقیق وکړو ساینسي تحقیق کې هم دغه شانته خبر راوړه نو قرآن کې هر یو شی شته دی خو قرآن د پاره به قرآن خوانو ته ورځې قرآن خوانو ته به ورځې نن په کوڅه کوڅه موږ سکولونه دي خپل بچي ور روان دي خو دین ته موږ خپل بچي نه رالیږو موږ مدرسې شړې شوې او دا انګریز یو داسې پلان جوړ کړی دی موږ ته پلان چې دا مسلمان به رو مونږ ختمو رو به ختمو خصوصا چې مونږ له دوی نه قرآن والو برې صغیر پاک و هند کې یو وخت داسې راغی چې برطانیې خلکو زور راغی مسلمانو نه به جماعتو کې قرآنونه راخیستل او اوبو ته به غزارول یو عالم دین دی جماعت کې ناست بوډا ضعیف العمر سړی دی سترګو نه اوښکې را روانې دي یو داسې ماشوم لکه دا هلک چې دی په باندې تېرېدو چې وې کتو مولوي صاحب سترګو کې اوښکې دی ورته راغی اتحیات په شکل کې کېناستو مولوي صاحب ولې جاړې ولې خفه یې څه مسله دی څه ضرورت دی درته راوړم وایي هېڅ ضرورت نشته دی بچا ته نه خبر برطانیې اخبار دا خبر چاپ کړی دی چې مسلمانو قرآن پاک چېرته کور یا جومات کې پاته نشي ما مخې ته قرآن پروت دی زه دا سنبالولی نه شم داسې نه چې دار پسې راشي او دا قرآن رانه والي ماشوم ورته ودرېدو مولوي صاحب ما ولا واوره وایي څه دي ما عزتمندو الحمد نه شروع کړله
اولنۍ سپاره مکمل ورته وې ورته مولوي صاحب یوه سپاره دې واورېده الله په ذات مې دې قسم وي دقسې 29 سپارې نورې په دلته په سینه کې پرتې دي انګریز که وباسي دې باسي که نه سینې د مسلمان نه به قرآن څوک وباسي مونږ خو په سینو کې ځای ورکړی دی قرآن ته مونږ خو قرآن په خپلو سینو کې ایښودی دی الله محبوب فرمایي هغه سینه وران کور په مثل دی چې کوم کور وران وي او خاشاک پکې پیدا شوي وي څوک د یرې نه نږدې نه ورځي هغه سینه د وران کور په شان دی چې په کومه سینه کې قرآن نه وي فرمایي قرآن خامخا په خپله سینه کې ږدوئ دا یو داسې کلام دی چې په ورځ د محشر به رب کریم په حضور باندې ستا او ما شفاعت کوي ستا او ما شفاعت کوي یو داسې بهترین کتاب دی ما عزت مندو دا خواست تکوم خپلو بچو باندې څنګه چې د دوو سیدانو ډېر زه خوشحاله شوم تاسو ته حفظ وکړلو داسې الحمدلله زمونږ ډېر شی مدرسې دي په دې بحرین کې زمونږ دعوت اسلامي مدرسه دی 3 ټیمه خوراک فری ورکوي وظیفې نشته پکې چې ته چې زما زوی خو خان دی وظیفو پسې به ګرځي نه وظیفې نشته پکې هم د کتابو سبق دی هم د حفظ سبق دی خپل بچی پکې داخل کړي اختر نه بعده چې حافظان جوړ شي زمونږ والد صاحب د خدای پاک وبخي ما چې لسم پاس کړو تلم آرمی ته ټیسټونه مې ورکړل بس یو میډیکل ټیسټ پاته و پلار مې خبر شوی چې زوی خو مې دغسې په پټه لګیا ده فوج ته ځي ما ته یې وې تا ته چا وې چا خوازه ما ټول عمر کتابونه ویلي عالمانو سره کېنستی یم بس دا ورځ غواړم چې زما زوی په منبر ناست او قال الله او قال رسول وایي دا ما دپاره دنیا هم دی او آخرت هم دی نن لاړو دی مونږ به چېرته خرو ته سلوټونه کول او خپې به مو اوچتولې ولاړ به بیا به ریټایرډ شوي بیا مو ټولې پیسې په ځان باندې لګولې دومره به بې مغزه کړي الحمدلله د پلار د الله رب کریم کروڑ ها درجې بلند کړي چې نن یې مونږ دې ځي ته راورسولو او دا حقیقت دی زمونږ په علاقه کې ټول اهل سنت د زړې کلمې خلق دي میلاد په ډېر جوش و خروش سره کېږي یو وخت داسې چې مونږ داسې ماشومانانو هغه چټیانو ته به یې نږدې نه پرېږدولو یو وخت داسې و الحمدلله دا د علم برکت دی چې نن لا ورښکاره شوي نه وي چې لاسونه مو ونیسي بره سټیج ته مو وخېږي دا څه شی دی هسې ما سترګو کې اوښکې راغې ما یا ربه هغه یو وخت چې مونږ چا پېژندونو په چټۍ به ناستو نن یا ربه نن له ټولو نه بره تا مونږ کېنولي یو دا د علم برکت دی دا د قرآن برکت دی دا د قرآن فیض دی الحمدلله ابلو زما یو شاګرد ته یو کس وتلي چې دا استاد چې کله صورت وایي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره دا وایي واستغفر په ودرېږي دا هو نه وایي نو هغه ته ما وایم ته داسې وکړه ده ته ووایه چې ته سمع الله لمن حمده ولې نه وایې سمع الله لمن حمده ولې وایي په وقف کې چې کم یو ټکی راشي عربي دا قاعده ده چې حرکت تی اوچت شي حرکت په نه پې باندې وایه زبر زیر به نه پې وایه مې او مسلمانه ورته ووایه مونږ چې کله مونځ ته ودرېږو الحمدلله په قرآن داسې پوهېږو لکه سړی چې په سمندر کې لمبو وایي مونږ ته الحمدلله الله په مونږ باندې کرم دی د قرآن په حرف باندې پوه کړي د الحمد الف باندې زبر نه والا د والناس تر سین حرکت پورې الحمدلله د استادانو برکت دی مونږ ته پته دی چې دا به داسې ولې وایي او داسې به ولې وایي نو ما عزت مندو ما خواست دا دی چې خپل بچیان علم دین سره وابسته کړي علم دین په حاصل کې دنیا والا پاته دی تاسو ګورئ دا سکولیا لکان غټې غټې بستې رستو ځان پسې اچولي او د مدرسې طالب علم به که 2 کتابونه به وي شاته نه چې مخې ته نیولي دا مونږ ته یو پټ پیغام راکوي څه راکوي دا پیغام راکوي چې دا سکول کتابونه د شاته پاته کېدونکي دي او دا مدرسې کتابونه دي چې سینې سره نیولي دا به مخې ته تاته رڼا کوي نبی علیہ السلام فرمایي د عالم سیاهي چې دا پین لیکل دا به د شهید په وینو سره تللی کېږي او له شهید وینو نه به هم دا درانه تر دې پورې حضور فرمایي چې عالم راشي حافظ به 10 کسانو شفاعت کوي حاجی به د 70 کسانو شفاعت کوي مجاهد به د 100 کسانو شفاعت کوي خو چې عالم راشي آب ودرولی شي تر دې پورې چې چا اوداسه ته یوه لوټه ورته ډکه کړي د هغوی خلکو به هم سفارش او شفاعت کوي خپل بچیان عالمان الحمدلله مدرسې زیاتې دي قربان شمله دعوت اسلامی نه لارجسٹ ریلیجیس تحریک یو مذهبي تحریک الحمدلله 110 ملکونو کې کار کوي زه تور ډی ای خان نه راخیستی یم تاسو ته دلته راوستی یم
چې دې خلکو ته فایده ورسیږي. ما نه مو چېرې غلطه خبره اورېدلې ده وا بیا اورئ. الحمدلله 24 घंटे خندا دا د دعوت اسلامی برکت دی. دعوت اسلامی مقصد څه شی دی؟ منم کوشش میں کنم خود را و تمام دنیا اصلاح را کند. ما د خپل ځان او د کل دنیا مسلمانو اصلاح کوشش کول. دعوت اسلامی 110 شعبې دي او 110 شعبې څنګه جماعتونه جوړول، مدرسې جوړول. دغه څه ما عزتمندو په جیلونو کې کتابونه باقاعده جیلو کې مدرسې دي دعوت اسلامی. آنلاین قرآن پاک پڑھاویږي. یو معلوماتو مطابق الحمدللہ په دې کال کې دعوت اسلامی 9000 حافظان جوړ کړي دي. څومره؟ 9000 حافظان او 3000 علماء جوړ کړي دي په دې 2022 کې. څومره؟ 3000 علما. د عالمانو فیکټری دی الحمدلله، د مفتیانو فیکټری دی چې هر کس سره خبر کې دی به عالمي، هر کس سره خبر کې. اوس د تاسو بحرین کې الله سورہ اعتکاف پي نقشبندیه مسجد کې دعوت اسلامی له طرفه خرچ خوراک چه دی هغه به ارس دعوت اسلامی له طرفه دا خلق چندې کوي او په خلکو یې لګي چې خلق راشي او دین زده کی، خلق راشي او دین زده کی. ما عزت مندو مخکې ورځو کې زمونږ په مدین کې یو ملګری پلار وفات شو، ورور ناس وکیل دی، زامن ښه ماشاءالله ښه قابل خلق دي. چې کله زه ورغم غسل طریقه مې ورته وښایله، زوی پې باندې لګیا او غسل یې ورکول، سترګو کې اوښکې راغې. ما ته یې مولوي صاحب مونږ هسې ګیرې سپینې کړې، قسم په خدای چې نن دې پلار ته غسل ورکولو سره ما زړه کم نرم شوی دی چې زه له موره پیدا شوی داسې ما زړه نه دی نرم شوی. ما ته نن پته ولګې چې ما د خپل پلار حق په ځای کړو. او نبی علیه السلام فرمایي، نبی علیه السلام څوک چې یو مړي ته غسل ورکي الله به له ګناه نه داسې پاک کړي لکه په کومه ورځ چې دی له مور نه پیدا شوی او پاک. دا موږ ته څوک را زده کوي؟ دعوت اسلامي را زده کوي. دعوت اسلامي را زده کوي. چیرته زده کوي؟ بحرین په اعتکاف کې تر زده کوي. نقشبندیه جماعت ته راشئ. دعوت اسلامي سره هر قسم جانی مالی تعاون کوئ. الحمدلله په دامانه کې جماعت جوړ کړو، 6 لک روپۍ ورته راولېږلې. فایدې به دا خلک علي، ما ته تنخوا دعوت اسلامي راکوي، فایدې ما نه دا خلک علي. تاسو هم خپل بچي ورسره وابسته کئ چې دقسې مخلوق جوړ شي د امت خیرخواهي. 24 घंटे په خولې باندې خوږه خبر، 24 घंटे مثبت سوچ، 24 घंटे قرآن و حدیث پیغام. غلطه خبر نہیں پکے نہ با دے نوے عقیدے خبر ہوئی، زڑے کلمے زڑے عقیدے خلق دیدا او زڑا عقیدہ او زڑا کلمہ بدر تخائی. نمائی عزتمند خپل بچیان ور سره وبسته کې خپل د دعوت اسلامی په کورسونو کې شرکت کوي او مونږ ته پکار دا ګوره دا تحریکونه دا تنظیمونه دا مدرسې داسې نه چلی. اوس دا ماشومانان چې دي دوی په مدرسو کې حفظ وکړی، تقریبا 3 کاله تیر کړو، دوی څه خوړلی دي که نه. هلته خو مقصد دا د من و سلوا خو نه نازلېږي، که نازلېږي من و سلوا نه نازلېږي اسمان نه. خلق چندې کوي، تعاون کوي، دې سره مدرسې هغه کوي. یاد وساتئ اول زمونږ خلق روجه چې راشي بیا زکات ورکوي، فطرانه ورکوي، دوی نه خپل امام هیر وي، هغه سپینې جامې وي، چاته غږ نشي کولی. امام خدا الله رب کریم نبی علیه السلام دوی ته دعا کړې ده، بی بی عائشہ دا دعا کړې ده، بی بی فاطمه دا دعا کړې ده چې یا رب رزق تقسیم کې او نور په خېټه او په جامو باندې ښایسته ساتي، په خېټه او په جامو یې ښایسته ساتي رزق تقسیم کې. اوس جامې به هم ښایسته وي او په خېټه به هم موړي، خو نن سبا یو کار هم بغیر د روپو نه کېږي. که کېږي نه کېږي. نو یاد وساتئ اول سرسایه فطرانه چې دی دا د خپل امام حق دی، هغه ته ورکوئ. زکات خپل امام ته ورکوئ، کتابونه به پې والي، دعا به درته کوي. دین علاوه خپل مال چې دی مدارسو له ورکوئ. مدارس د اهل سنت و جماعت زمونږ خپل مدرسې چې دي چې یو طالب علم د تا په پیسو باندې سبق وایي، سرسایه خو به تاسې ورکوئ، زکات خو به تاسې ورکوئ، خو که یو طالب علم د تا په روپو باندې څه حاصل کی، یاد وساته دا هم د تا د بخښنې ذریعه کېدی شي. محمود غزنوي خبر به درته وکړم، یو باچا تیر شوی دی، دته په 3 خبرو کې شک و، بادشاهي ته چې راغی 3 خبرو کې شک و. یوې په دې خبره کې شک و چې دا حدیث نشته چې د عالمان وایي العلماء ورثة الانبیاء، عالمان د انبیاء وارثان دي، په دې حدیث کې دته شک و. دویم دوی ما ته دې خبرې متعلق شک دی چې زه
سبکتگین زو یم کنه یم د خپل پلار سبکتگین د پلار نوم دی سبکتگین دغه زو یم کنه یم او دریم چې دا قیامت ورځ به قایمیږي نو څنګه به قایمیږي یوه شپه په ګشت باندې راووتو توجه مو شته په ګشت باندې راووتلو څه ګوري چې بره په دویم چت کې یو درزي ناست دی او هغه روشندان نه رڼا راځي او ښکته یو طالب علم د مدرسې طالب دی هغه هغې لږ رڼا ته کتاب کولاو کړی دی او سبق وایي ده چې وکتلو ډېر زیات حیران شو چې دومره د علم شوق دومره د علم جذبه دومره د علم محبت په لاس کې د سرو زرو لالټینو څه شی و سرو زرو لالټینو خوند یې ورکړو هغه لالټینې طالب علم ته هدیه کړو وایي دا ته والا سبق ورته وایه محمود غزنوي وایي زه راغمه سملستمه چې سملستمه خوب وینمه سر سترګې مې پټې شوې زړه سترګې مې ویښې شوې الله اکبر فرمایي د ټولو انبیاو سردار صلی الله علیه و آله وسلم ما ته راغی وې خندل یوه خبرې راته وکړه او په یوې خبرې کې درې واړه خبرې راته بند کړې سیو فرمایل راته وې فرمایل اے محمود سبکتگین زویا تا زما یوه وارث سره ښېګړه وکړله په ورځ د قیامت په دې شفاعت زه په خپله باندې کوم درې واړه مسلې مې حل شوې چې پلار مې سبکتگین دی او انبیا چې دي دا د علما چې دا د انبیاو وارثان دي او ورځ د محشر به د حضور شفاعت هم نصیب کیږي نو ما عزتمندو قدرمندو دا د مدارسو دا د هغه برکت دی مونږ چا نه ذات دی پر روپۍ نه غواړو هسې ورته راځو یوه روپۍ مونږ چا نه ډیمانډ وکړو دا وجودونه زنده‌باد زنده‌باد تاجدار خدمت قوت زنده‌باد زنده‌باد سنت کو مادری سنت کو مادری سبحان اللہ سبحان اللہ بے شمار بے شمار اوس ما عزتمندو زمونږ دعوت اسلامي د پاره تاسو مونږ سره اخلاص وکړئ چنده راته وکړئ زمونږ د مدرسې هلکان به پاسي 100 روپۍ 200 زر روپۍ تاسو تعاون وکړئ دا بس تاسو د آخرت ښایسته والوي روجې نه بعده په بحرین مدرسه کې